مخکې به داسې وه دا مونږ چې څونه کلمې زده کړي دي دعاګانې زده کړي دي یا دا بعضې مسایل زده کړي دي یا تاسو زده کړي دي یا اوس هم داسې مشران پخواني دا پاتې دي خو ډېر کم کو ځکه اوس پخواني مشران هم مصروفه شو نو دا به داسې وه کورونو کې دا کشران به نو مونږ د کشرانو ته به د مشرانو دا تعلیم راکو کلمې زده که مونږ به یې ځان ته راجمع کړو مونځ ووایئ فرایض د مانځه ووایئ فرایض د غسل ووایئ فرایض د اوداسو ووایئ دا به د کشرانو ته د مشرانو په کورونو کې وي بیا به د بوډایګانو د کشرانو ته به دا ښودنه کوله د میندو به خپلو بچو ته دا ښودنه کوله نو بچو به ډېر څه زده کړل اوس پلاران دونه مصروفه دي اول خو په دنیا کې مصروفه دي کاروبارونه داسې دي د شپې ناوخته پورې چې کوم د مارکیټونه دي مخکې دا دونه ناوخته پورې کاروبارونه نه وو ډیپټیانې دي دونه ناوخته راشي اوس ګاډي دي موټرسایکلې رالي د هغې د وجې نه ډېر سهولیات شو نو که شپې 1 بجه هم څوک راځي 12 بجې راځي په 11 په 10 په 9 بجې هر سړي ته سهولت ده نو یو خوا سره دونه ټایم نشته دی بل دا چې ګڼه ډېره زیاته شوه نو دی په بازار کې ستړی شي ډېر زیات نو دی چې واپس کله راشي د خپل ډیپټۍ نه نو غریب دونه جوړ نه وي چې د خپلو بچو ته د تعلیم ورکړي او دریم د خدای قهر او غضب راغلی دی دا موبایل نو بس دی چې راشي نو چې څونه ټایم د ده په کور کې دی په دې موبایل کې لګیا دی نو بس دی یا فیسبوک کوي یا یوټیوب کوي یا ټیک ټاک کې وي یا په بل څه کې وي دی په موبایل کې لګیا وي دی دونه اوزګار نه دی چې دی خپلو بچو مینې ته نه دی اوزګار چې ماشوم والي او ماشوم سره خبرې وکړي بعضې پلاران خو د روټۍ په وخت کې ماشوم اخواټېل وي دا لرې کوه بعضې پلاران داسې ماشومان راځي تاویږي راتاویږي ورته دی په خپل موبایل کې لګوي مور ته یې چغې کوي لرې کړه ماشوم رانه اوچت که ځکه دی په دې ډسټرب کېږي نو دونه ټایم ورسره نه وي چې دی خپل کشرانو له ماشومانو له د دې تعلیم ورکړي نو د هغې دپاره د ټولو نه بهتر صورت دا دی چې د ائمه او د علما دا په خپلو جوماتونو کې داسې حلقې ولګوي چې په هغه حلقه کې کم از کم که څوک کینی او څوک خپل ماشوم کینی چې هغه ته دینی تعلیم میلاویږي لکه دا اوس باب الغسل شروع دی کنه اوس په دې کې که تاسو خپل ماشومان راولئ کښېنوئ چې بچیا ما سره دونه ټایم نشته خو راځه استاد یې لګیا دی د غسل د هغې نه پس چې کوم د تاسو څه پته د څه مسایل را روان دي دا د اوداسه تیر شو د غسل را روان دي ډېر مسایل نو دا په دې درس کې کښېنه نیمه ګنټه ټایم ورکوه دا به یې زده کړي نو خپل ماشوم په دې کې کښېنئ یا درس قرآن کېږي هر جومات کې چې کېږي یا مطلب نور داسې د تعلیم حلقه وي که نه وي بعضو جوماتونو کې ائمو له پکار ده چې داسې حلقې دي د هغوی دپاره شروع کړي نو دې سره به کم از کم دا نوجوان نسل دا به د دین متعلق څه نه څه معلومات حاصل کړي که دا نه کورونو هم دا حالات دی نو دا به بیا بالکل جاهله پاتې شي ځکه چې زیات تر ټایمونه نن سبا اسکولونو کې دي جوماتونو کې ټایمونه ډېر کم دي مونږ سره چې د ماشومانو څونه ټایم دی په خدای شته که په هغې کې مونږ ماشوم ته دا قاعده ورسو دا سپاره ورسو دا د حفظ دا سبق ورته ورسو دا منځونه او دا کلمې دا رسول ورته ډېره ګرانه خبره ده ډېر په مشکله چېرته هفته کې یو ورځ یا 2 ورځې دا ابتدا کې ما شروع کړې وه هغه ورځې اوږدې وي اوس را باندې دونه لنډې شي هفته کې غالبا دې هفته کې 2 ورځې مونږ ته داسې میلاوي شو چې مونږ ماشومان ودرول لمونځ ووایه دعاګانې ووایه ټایم دونه نه وي چې سبق یې ورسي دا یې ضروري کار دی نو داسې دې حلقو کې خپل ماشوم ځان سره کښېنوه ځان سره اوده شه خیر دی ماشوم دی دا دونه تکلیف چې دی تیرې سکول کې دونه ټایم ورکوي خو په دین کې دی راشي اوده دي شي ناست دي وي هسې که څه نه څه به یې زده کړي او دا ماشومان دونه ذهین دي دونه په ایمان درته یم دونه نن سبا دا ماشومان دوی دونه اخذ کوي دوی چې د مسلې تپوس وکړي هغه مسلې فهمه ما تعالی نه راځي ښه دا ماشوم یو ماشوم نن ما نه مسلې تپوس کړی دی څه وایي پنجپیریانو دیوبندیانو او په جماعتیانو کې څه فرق دی تاسو به دا تپوس وکړئ ماشوم دی دا اوس دونه سوچ کړی دی چې په پنجپیریانو په جماعتیانو او په دیوبندیانو کې څه فرق دی نو چې دونه غټ دی سوچ لرلی شي نو ده چې غسل فرایض ووایي چې هلکه غسل کې 3 فرض دي مزمزه کول استنشاق کول او ټول جسم لمدول دی به دا زده نه کي په اوداسه کې 4 فرض دي مخ انځل دواړه لاسونه انځل مسه کول خپې انځل دی به دا زده نه کي دا وړې وړې خبرې خو به دی په طریقه اولا سره چې کوم دی دا زده کي نو د دې خبرې اهتمام او کوشش وکړئ چې دا ماشومان دې کې کښېنوئ